ایمان لرلو نه تنګو بس تا پیغام او استاد چې کوم دین هغه میشن هغه د الله تعالی دین بیانول دي او باقی منل او نه منل دا چې کوم دین هغه دي ته پرېدا او الله تعالی به تنه تاسو کی یاد حرج معنا یعنی دویکون او یا ابن عباس سے رضی الله تعالی عنہما هغه نه د حرج معنا شک کول راغلی ده فلا یکن فی صدرک حرج ستا په زړه مبارک کې د شک ناراضي د پیغمبر علی السلام زړه مبارک کې خو شک نه و چې دا د الله کتاب دی زړه الله نبی ما دا غټولې بشک به شوبې خبرې وي خود دې مثال دا هده لکه څنګه چې بار بار مونږ تدیر شو فلا تکونن من الممترین مکه غتو د شک کوونکو نه د پیغمبر علی السلام شک نه کو خو ما او تا امت ته او تاسو به شک مکوئ مدلته هم داسې دا چې امت له بکار دي چې هغه دې په خپل ځل کې شک نه راولي دا د الله تعالی بشک به شوبې کتاب دی فلا یکن فی صدرک حرج منه ندی کېږي په سینه مبارک استا کې تنګي او یا شک دغه کتاب نه د دې لپاره چې ته وایې په دې کتاب سره دا خلق د الله د عذاب نه وایې و ذکر للمؤمنین او دا یو نصیحت دې د لپاره د ایماندارو مسلمانانو نو نصیحت خو یوازې د ایماندارو د لپاره نه دی ټول انسانیت لپاره دی او د ټول مخلوق لپاره دی خو فائدت نه اخی واغي واخي السلام لك هدى للمتقین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداری کوئ تاسو اے انسانانو د هغه کتاب چې کوم نازل کړي شوی دی په طرف تاسو باندې د جانب د پروردگار تاسو نه د کتاب الله اتباع وکئ یعنی احلوا حلالا وحرموا حرامه د دې حلال ته حلال وای او د دې حرام ته حرام وای دا اتباع ده ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تاسو تابعداري وکوئ ما سوا د دینه ما سوا د الله رب العالمین نور دوستانو لرا چې نور شریکان الله نه ګرځوي تاسو کار مکوئ خو ډیر کم تاسو نصیحت قبل وای د دینه وکم من قريه اهلكناها دا تخویف دی الله وی سابقه قومنا داغي تاریخ ول ولای او ډیر دا غکلونا یعنی د اهل داغینا هلاک کړي دي مونږه غیلرا فجاءها باسنا بياتا باسنا معنا عذابنا بس راغله دغه کلو ته هغه عذاب زمونږه بياتا معنا نائمین لیلا د شپې ودو او ودو به عذاب الهی راغی او ټول نیس او نابود شو بعض قومونه داسې شوي دي او هم قائلون او یا په دې حال کې چې هغه ودو په هغه وخت د غرمې کې قیلوله کوله نو د غرمې په قیلوله کې په عذاب الهی راغی د ورځې او بس تباہ او برباد شو نو قائلون جمع د قائل له او د قال یقیلنا د قال یقولنا نو قائل چې قال یقول شي نو بیا خبره کوونکی او چې قائل د قال یقیلنا شي نو بیا قیلوله شو او هم قائلون فما كان دعوهم اذ جاءهم باسنا نو پس نو چې کوم دین هغه وینا د دغه خلقو او نو هغه فریاد د دغه خلقو لاول خو پیغمبر ته زرای ولا او عذاب بکل راځي او کم دی قران غي او چې کله او به عذاب راغی د ورځې یا د شپې نو بس بیا به فریادونه کول او بیا به د خلینو دا خبره خدي چې بس یې ډېر زیاتې مو کړې دي او مونږ ظلم کړې دي او الله تعالی به وبد ور خطیر وي یا به عذاب راغلی فما كان دعواهم پس نو هغه بلنه د دوی نه هغه فریاد د دوی په هغه وخت کې چې کله را بغې دوی ته هغه عذاب زمونږه لیکن دا خبره چې دوی به ویل چې انا كنا ظالمین په تحقیق سره مونږ ظلم کوونکو په هغه ځانونو خپل باندې فلنسألن الذين ارسل اليهم دا د بعض بعد الموت طرف ته اشاره ده الله وی دا څومره انسانیت چې ده نو دا ټول مسؤل دي د دوی نه بس تاسو کوم چې تاسو خپل زندگی او خپل اوقات او خپل د الله درکړي شوی نعمتونه هغه سره هم څه کړیو او الله تعالی دا عام انسانان خو پرېږده دا خواص چې دي پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا مسئول دي الله تعالی به دا غینم پوښتنه کوي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم نو چې دا ټول انسانیت مسئول دي نو لہذا بلا شرکت غیر حاکم او معبود چې دی هغه الله رب العالمین دی باقی خو څوک مسئول دي نو بل چې عبادت مکوي هغه د عبادت لایق نه دي
فلنسألن الذين ارسل اليهم پس خامخا ضرور بالضرور مونږ به سوال کوو د هغې خلقونه چې رالیږلي شوي پیغمبران هغې ته نو د هغې خلقو نه چې چاته پیغمبران راغلي وو د هغې خلقو نه به تپوس کوو ولنسألن المرسلین او خامخا ضرور بالضرور مونږ به سوال کوو د هغه لیږلو شوو پیغمبرانو نه یعنې عن تبلیغهم چې تاسو څونه تبلیغ کړی وو زما د دین او زما پیغام هم خلقو ته څنګه رسولی وو فلنقصن عليهم بعلم بس خامخا بیان به ورکو مونږ دوی ته په هغه پوهې سره او په هغه علم سره هر یو ته به مونږ خپل تفصیل هغه ریکارډ هغه به ورته وښیو هر انسان ته وما كنا غائبین او نه یو مونږ بې خبره الله وایي زه غایب خو نه یم چې کوم سړی غایب وي هغه ته پته نه وي الله تعالی ما تر ټولو ریکارډ معلوم دی چې چا څونه محنت کړی دی او چا څونه د زندګۍ د هغې اصول باندې عمل کړی دی والوزن یومئذ الحق او ټول د اعمالو چې دی په دغه ورځ باندې هغه حق دی او هغه ثابت او یقیني دی الله وایي چې دا څومره اعمال تاسو کوئ نو دا به تللی کېږي نو یو عقیده چې هغه بنیادي ده هغه دی وزن د اعمالو چې دا څومره اقوال افعال کردار ښه بد نو د قیامت په ورځ باندې به دا تللی کېږي دا آیت هم پې دال دی او ونضع الموازین القسط لیوم القیامه او دغه رنګې نور آیات قرآنیه معتزله چې یو ګمراه فرقه ده هغې د ټول له اعمالو نه انکار کړی دی هغې وایي ځکه د اعمال چې دي دا خو اعراض دي او اعراض اذا وجدت فتلاشت مونږ دا خبرې وکړې نو بیا خو وروسته پته نه لګي بس لاړې یو خبره ځي دغه رنګې اعمال دي مونځ دې وکړو روژه دې ونیوله او یا چا دروغ ووي یا اغلا وکړه نو دا خو ټول اعراض دي نو د هغې دپاره وجود نشته نو د هغې طول به څنګه کېږي هغې وي طول خو د هغه څیز کېږي چې هغه جوهري نو د دې دپاره بنیادی خبره خدا ده چې والله على كل شيء قدیر مسلمان د خپل عقیده درست ساتل پکار دي چې الله رب العالمین په هر یو څیز باندې قدرت موندونکی دی خو اوس هغه طول چې کېږي نو د هغې طرز به صحیح نو هغې کې اقوال مختلف دي سمې روایاتو نه دا معلومیږي هغې ته وایي حدیث د بطاقې پیغمبر علیه السلام یو سړی به پیش شي او نن مې رجسټرونه به هغه د اعمال بد نه ډک کړي او یو رجسټر لکه ځمکې نه اسمانه پورې او بیا به هغه ته وویل ای زما بنده ستا یو نیکي مونږ سره شته یو وړه پرچي به راوځي په هغه پرچي کاغذ باندې به لیکلي شوي لا اله الا الله محمد رسول الله دې انسان بله هېڅ نیکي نه ده کړې او بیا به د هغې تول شي او ده ته به ویلی شي چې لاړ شه ټول د اعمالو کېږي ته ورته پخپله ودرېږه نو آخر کې چې کله هغه بطاقه په یو طرف کې کېدي او دا نور نن رجسټرونه په بل طرف کې نو هغه یو بطاقه او په هغې باندې درنه شي او دا سړی به چې کوم دی الله رب العالمین د ده د جنت فیصله به وکړي نو د دې روایت نه معلومیږي چې اعمال تللی کېږي معنا د اعمالو رجسټر یې تللی کېږي عملنامې تللی کېږي او عملنامه خو جوهر دی هغه یو کاغذ دی او هغه خو چې کوم دی په یو څیز باندې لیکلی شوی دی نو بیا به دې کې څه استبعاد دی یوه او یا سن روایاتو نه معلومیږي چې اعمال تللی کېږي یعنی عامل به تللی کېږي دا چا چې دا عمل کړی دی ښه مونږ او تاسو طول به کېږي دا سړی څونه دی او دغه طول چې کېږي نو دا به د نیکۍ او د بدۍ په بنیاد کېږي بدکرداره انسان به ډېر سپک وي ښه مونږ محاوره کې به فلانکي وي ډېر سپک سړی دی ښه هلکې خو درې منئ وایي ډېر سپک سړی دی ښه او فلانکې یې وایي د دروند خوی خاوند دی ښه نو هغه عاملان به تللی کېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی د دې نرو وړو خو ته مه ګورئ ښه وی دا د میزان په تله باندې د الله په نسبت باندې ډېرې درنې دي نو دې نه معلومیږي چې عامل به تللی کېږي او عامل خو جوهر دی نو طول مما یمکن وشو په دې کې څه استبعاد بیا نشته او سن علما حضرات هغې فرمایي چې پخپله دا اعمال چې دي نو دا به تللی کېږي خو د اعمالو نه به الله تعالی یعنی بدل کی د عرض نه به جوهر جوړ شي الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري پرون تیر شوی وو چې نیک اعمال دا به په خپلې شکل کې راځي قبر کې هم راځي او چې سړی د قبر نه پاسي نو هغه به په خپلې شکل کې راشي او هغه سړي ته به وایي راسول شغه او بد
عمل چې دی نو هغه په بد شکل کې دی او هغه بیا سړي ته ورسورېږي. نو دا اعمال چې دي دا اعراض دي خو الله به دې نه جواهر جوړ کړي، نو بیا د هغې تول او وزن ممکن دی. او محققین مفسرین فرمایي چې دا اعمال اعراض دي خو په خپله دا اعراض به تللی کېږي. او نن خو دنیا او ساینس دا خبره واضحه کړه. پخواني خلقو به وي دا پخوانی حکمت و چې دا غیر قار الذات دي او دا چې کوم دی اذا وجدت فتلاشت دي. اوس خو مونږ خبرې کوو او فتلاشت نه دي، بیا وروسته چې کوم دی نو هغه ټولې محفوظ دي. وروسته د هغې ریکارډ موجود دی، د هغې ویډیو موجوده ده، هغه ټول حرکات موجود دي. نو چې څه اقوال شوي دي، افعال شوي دي، نو دا ټول بیا ترمامیټر ته ګوره زما او ستا په وجود کې چې څومره درجه حرارت دی نو هغه ټول کوي چې دا دومره ډیګري ده او دا دومره ډیګري ده. یخني تللی کېږي، هوا تللی کېږي، چک میټر یې ورته خلکو لګولي دي نو هوا تللی کېږي. او دغه رنګې چې کوم دی زلزله راشي نو د هغې هغه رفتار، د سیلاب هغه رفتار، نو موجوده ساینس چې کوم دی نو دا ټولې خبرې دا یې حل کړي. نو اعمال اگر چې هغه اعراض دي خو الله رب العالمین ځکه چې دا ګراموفون او دا مختلف آلات چې د دې موجد انسان دی، د دغه موجد الله دی. نو چې کله د دې دا موجد دا کار کوي شي او دا اعراض محفوظ کوي شي نو د دې موجد هغه موجد هغه په طریقه ولا سره محفوظ کولی شي. والله على كل شيء قدير. نو الله رب العالمین فرمایي چې ګوره د اعمال بس تاسو تللی کېږي، ځان درست کړئ. والوزن يومئذ الحق، او ټول د اعمالو چې دی په دغه ورځ باندې هغه حق دی او یقیني دی. بس هر هغه څوک چې درنې شوی هغه تلې د هغه اوس ګوره موازینه، نو موازین جمع د میزان ده، نو بظاهر دی نه معلومیږي چې تلې ډېرې دي. ونضع الموازین القسط، هلته هم د جمع صیغه راغلې ده. نو یا دا ده چې تلې ډېرې دي، نو یو قول پکې دام دی، او یا دا ده چې تله صرف یوه ده خو په هغې باندې موضوعات ګڼ دي. کله په هغې باندې د منځونو حساب کتاب شروع شو، کله د رجوع حساب کتاب شروع شو، او کله بیا د دروغو حساب کتاب شروع شو، د هغې تول او وزن شروع شو، او کله بیا د غیبتونو وزن شروع شو. نو دا د جمع چې راوړې ده نو دا په اعتبار د موضوعاتو سره راوړې ده. دنیا کې موږ او تاسو ګورو تله او یا میزان، نو نوم خو یو دی خو بیا لاندې د هغې انواع او د هغې چې کوم دی اصناف دومره زیات دي. اوس یو هغه تله ده چې په هغې باندې خلک مالوچ تلي، نو هغه هم تله ده. او یو هغه تله ده چې هغه زرګر سره ده، هغه د ماسو او د رتو حساب په هغې باندې کوي. نو که څوک د مالوچو یو غټ پنډی را په مخه کړی دی بوج، او زرګر دکان ته لاړ چې یاره لږ تول کومه ښه، نو هغه ورته وایي که کاکا ته رقم دی نو راغلی، دا خو هغه تله نه ده. او دغه شان که چېرې بالعکس وشي هغه د زرو هغه تول مونږ په هغې کې کوو نو په هغې کې به هغه ټول شی په پارسنګ کې لاړ شي، اډو پته به یې ونه لګي. نو څرنګه چې دنیا کې د هر یو څیز د تول لپاره یا مونږ وایي په دغې تله باندې مونږ تبه تلو دا د حرارت نو مما لا یمکن، هغې له به ترمامیټر ګوري، دا اوس بله تله ده. او دغه شانتې د هر یو څیز دپاره چې کوم دی نو هغه نو هلته موضوعات چې دي هغه ګڼ دي، نو یا تلې ګڼې دي یا تله یوه ده موضوعات یې ګڼ دي. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، نو پس دغه کسان چې دي خاص دوی کامیاب دي. او هر هغه څوک چې سپکې شوې هغه تلې د هغه موازینه یعنې هغه موضوعات د هغه حسنات یې کم شو. نو فاولئک الذین خسروا انفسهم، نو پس دا کسان هغه خلق دی چې تاواني کړی دی دوی ځانونه خپل لره په سبب د هغه باندې چې دوی چې په آیتونو زمونږ باندې به ظلم کوو. بآیاتنا یظلمون یعنې بآیاتنا یجحدون، په آیتونو ظلم دا دی چې د هغې نه انکار کوي او لا یعملون عمل پرې نه کوي. ولقد مکناکم فی الارض، او خامخا په تحقیق سره قدرت درکړی مونږ تاسو لپاره په دې ځمکه کې، او ګرځولی دی مونږ ستاسو لپاره په دې ځمکه کې معایش، هغه اسباب د معیشت د ګزارې سامان، یعنی ما یعاشو به چې په هغې سره انسان زندگی تیروي. الله تعالی وایي دا ټول انتظامات مې الله برابر کړي دي. او دا ټول خلق چې دي یوازې د خشاکونو د ونو دې ته وګوره د کوم وخت نه پې اړم دي، خو چېرته چا ځنګل خلاص یې نه کړی. او نو
چرته په دنیا کې دا هنګامه شروع شو چې لکه خشاک نشته الله تعالی وی چې پورې انسان دی نو هغه ته خشاک هم ملاويږي خوراک هم ملاويږي شوتلو هر یو شی به ملاويږي نو بکاردار چې الله تعالی دومره انتظامات کړی دی او دومره د احسانات او فراوانی ده مطلب شکر ادا کول پکار دی دا الله تعالی عبدیت او غلامی او قلیلا ما تشکرون خو ډیر کم تاسو شکر ادا کوئ د الله رب العالمین لپاره یعنی تشکرون قلیلا ما دا د قلیلا لپاره تاکید دی یعنی تشکرون شکرا قلیلا تاسو شکر ادا کوئ خو ډیر لږ ولقد خلقناكم ثم صورناكم دا اوس بیا خپل نعمتونه الله تعالی هغه ورته ور په یادې چې خامخا په تحقیق سره پیدا کړی دي مونږ تاسو لرا خلقناكم تاسو می پیدا کړی ہے لاول حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو او بیا مونږ ټول د آدم علیہ السلام د نسل نه ټول انسانیت آباد ثم صورناكم او بیا شکل او صورت در کړی دي ما تاسو لرا یعنی فی ارحام امهاتکم د مور په خېټه کې دنه او بیا ویلی مونږ هغه ملائکه ته نو دا هم مادي نعمتونه شو او روحاني نعمت چې ګور حضرت انسان هغه مسجود الملائکه ګرځولې دي او خلیفۃ الله فی الارض اشرف المخلوقات وبکار د جنیم بیا خپل خلافت او د خپل جامع خیالو ساتي ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او بیا مونږ ویلو ملائکه ته چې تاسو سجده وکړئ حضرت آدم علیه السلام ته نو پس سجده وکړه غټول ملائکه لیکن ابلیس شیطان انکار وکړ نو دې دا سجده کوونکو نه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك الله تعالی وی دنیا کی زندگی تیرای خو ګره د عاجزۍ زندگی تیروي ځان ته بنده وای شیطان پشان تکبر مکوي کني شیطان پشان بس ذلیل شي او رسوا بشي د خپل باباجي حضرت آدم علیه السلام پشان زندگی تیروي هغه نه خطا وشو اجتهادي الله ته ولید وکړه وی ربنا ظلمنا انفسنا بس غلطي وشو الله معاف میکي او شیطان ته ولید وکړه هغه مناظره تملا وتړله دا خدا سیوا او دا خدا سیوا او دا خدا سیوا قال ما منعك او فرمایل الله رب العالمین سشرا منك تعالی ما منعك یا عزازیل وشیطان وعزازیل تسشرا منکړي دا شیطان چې د تبعی طاووس الملائکه دیو د جناتونه خودمره عبادتونه کړیو چې د تبعی طاووس الملائکه وی او گویا کې بس ملائکو دا غي نشمار کېدو وي شپږ لک کلونه عزازیل په طاعت تیر کړو شپږ لک کلونه عزازیل په طاعت تیر کړو او انخت لک خر اخر د کبر پچا کړو شپږ لک کاله د الله عبادت کړي دی او بعضی تاریخی روایاتو کې کم زیات هم راغلي دي خو چې کله تکبر وکړو نو لکه خرچ په خټو کې ون خلیخه دقه شان دی ون خطر نو بس ذلیل او رسوا شو الله تعالی دې نه تاسو کو چې سشي رامنه کتاله روا عزازیلا الله تسجد یعنی ان تسجد تاسو وی کله الله هغه مذکور وی خو زائد وی او کله الله نوی او مقدر ای بږي یبین الله لكم ان تذلوا یعنی الله تذلوا او دې دې کې دا لا چې راغله دې نو دا زائد ده دا غي وجدار چې دې خو د سجدې نه منع کړو د نه سجدې نه خو نه منع کړي ما منعك الا تسجد یعنی ان تسجد سشي منع کړي چې تا سجده کړې مې په هغه وخت چې کله اډر وکما تا زما په اډر د عمل وليونه کو نو اوس هغه سوي قال انا خير من وين شیطان چې زه غوړم د حضرت آدم علیه السلام نه څه مطلب یعنی منعنی علو رتبتی زدی شي را منې کړم زما مرتبه ډېره اوچته ده نو تکبر په ډېرې باندې کې ناستو وې ځکه پیدا کړې تا مال د اورنا او پیدا کړې ته آدم علیه السلام د خټینا او په اور کې نورانیت ته او علو ده او په خاوره کې او په خټه کې ظلمانیت ته او باغی کې صفل له غلان دي د لاندې زردن اعلاشم او اعلا او ادنا ته سجدا نکي قیاس وکړو هډر قیاس مع الفارق وکړو او ډېر غلط چې کوم نه هغه قیاس وکړو حافظ ابن قیم رحمه الله تقریبا وجوهات ذکر کړي دي 15 وجوهات چې خاورا دا د اور نه غوړه ده او شیطان سرګوزه بده کې خطا شو ځکه چې یو طرف ته په دې خاوره کې دې کې عاجزی ده دې کې اطمینان ده او په دې کې چې کوم ده خضوع ده
او اور چې دی نو په هغې کې تکبر دی او په هغې کې علو ده او په بره بره باندې کېږي او په دې اور کې چې کوم دی نو په هغې کې خیانت دی او په دې خاوره کې په هغې کې امانت دی نو په څو وجوهاتو باندې دا د هغې نه غوره ده خو بهرحال دی یو غلط قیاس وکړو او الله رب العالمین سره په دې باندې مناظره وکړه وخلقته من طين قال فاهبط منها فرمایل الله رب العالمین چې بس کوشت د دې جنت نه یا کوشت د دې اسمانونو نه تر دې ځای بالکل جوګه سړی نه ښه سره پردا ځای لایق نه دی بس نه دی مناسب سره پاره چې تکبر او لویو کې په دې جنت کې بس تراوزا انک من الصاغرین په تحقیق سره ته چې دا ذلیل خلق نه وي دا د ما پاک جنت ته او دا خډیر دو یعنی احتیاط ځای دی او تاکه هغه احتیاط هغه چې کم دنو چونکه نشته لہذا لاندې لاړ شي وویل دی شیطان چې مهلت راکې یا الله ماته الی یوم یبعثون تر د هغې ورځې پورې چې دا خلق به راپورته کېږي د خپلو قبرونو نه بعث بعد الموت خدای پاکه ذلیل خو دې کړم ملعون خو دې کړم خو کم از کم ماله دونه مهلت راکه چې زما ژوند به هغې پورې وي چې کومې پورې بعث بعد الموت لا نه شوی دا مقصد دا و چې دا ټوله زندگی او دا به چې کم دی نو د مرګ نه به خلاص شم ښه ځکه چې خلق دوباره ژوندي شي نو بیا خو مرګ نشته که نه نو ما باندې به د ځنکدن او د حالت نزا او هغه نور چې څومره تکالیف دی هغې نه به ټول محفوظ شم الله رب العالمین ورته څه وایي قال انک من المنظرین وفرمایل الله رب العالمین چې په تحقیق سره ته چې د هغه مهلت ورکړو شو نه یې قال ما مهلت درکړی ډیل مې درکړی دی خو کم وخت پورې نو بل ځای کې راغلي الی یوم الوقت المعلوم او هغه دی نفخه اوله د شیطان ډیمانډ سو ماله د نفخه ثانیې پورې مال ژوند راکړي الله تعالی ورته وی درخواست دی منظور دی خو ټول نه لږ په هغې کې لیمټ دی ښه د نفخه اوله پورې چې کله اول شپېلۍ پوک وهلی شي او دا خلق به ټول مړه شي نو دقه وخت کې به دا سرکوزی مړ شي ښه او ده خو وی چې نه زه باړو د مرګ نه خلاص شم نو د مرګ نه او د نزع نه او د ځنکدن د هغه چې کوم دی نو یضربون وجوههم وادبارهم د هغې نه خلاص نه شو او په دې کې د الله حکمت دی ځکه الله تعالی چې کوم دی انسان دا د امتحان دپاره دنیا ته رالیږلی دی نو شیطانی قوتونه هغه هم سره ورکړي دي نفس هم ورکړی دی چې دا انسان کومه حده پورې رحماني قوتونه په شیطانی قوتونو باندې غالب وي قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم والشيطان قسمونه خوري الله پاک تا ویل دی شیطان چې پس په سبب د گمراه کولو ستا ما لره بما اغويتني یعنی په سبب اغوائک ایایا دغه ما مصدریه ده چې تا زه گمراه کړم او بیلارې دې کړم نو زه به اوس یو کار کوم زه به خامخا کینم د انسانانو ته لهم آدم او بني آدم دې ټولو ته به کینم د ډاکو کردار به ادا کوم صراطک المستقیم ستا په هغه نیغه لاره برابر باندې د اسلام هغه صراط مستقیم لکه ډاکو چې راسي او په لار کې ناست دي او خلقونه شوکي کوي چانه سو نو دی وایي زه به هم دقه شانتې ډاکې به کوم او ډکیتیانې به کوم او دا انسانان به چې کوم دی الله ته نه پرېږدم ښه چې به دې لار باندې نیغ الله ته لاړ شي جنت ته لاړ شي زه به یې رکاوټ ورته اچوم وسوسې به ورته اچوم ثم لآتینهم من بین ایدیهم او خامخا بیا به راتلکم زه د انسانانو ته د مخکې طرف د دوی نه او د هغه شاګانو د دوی نه او د ښی طرفونو د دوی نه او د هغه ګس طرفونو د دوی نه چارپریزه حمله به پې کوم ښه د څلورو طرفونو نه اوس دا جهاد خو جهاد سته دي نو فوق او خلف پکې یعنی فوق او تحت پکې یاد نه کړل چې د بر نه پې حمله کوم او د لاندې نه پې اټیک کوم نو دا لاندې خو وي ځکه یاد نه کو چې چونکې دی خو ډېر غټ متکبره دی او دی خو ځان ته څه وایي نو د لاندې نه راتلل دا دی خپل هتک ګڼي نو هغه خو یې ځکه یاد نه کو او د پورته نه ځکه یاد نه کو چې پورته نه رحمت الهي نازلېږي نو ابن عباس یې وایي په دې سرکوزي کې دومره زور هم نشته ان کید الشیطان کان ضعیفا چې دی د الله تعالی هغه رحمت چې دی د هغې نه رکاوټ جوړ شي نو د پورته نه نشي راتلی خو دا چارپریزه حمله یاده کړه او یا سنې حضرات وي څلور طرفونه یې ځکه یاد کړل چې په عرف کې عام طور باندې چې کله یو انسان ته تکلیف میلاویږي یا څوک پې حمله کوي نو دغه څلور طرفونه وي مخکې وروستو او ښی او ګس هغه څلور یې ځکه یاد کړي دي لاجل العرف
خدا انسان بپریدم نه د باندې وځه حمله کوم ولا تجد اکثرهم شاکرین او نه بمومت اکثر انسانان شکر گزار د خپل ځان د پاره یعنی مطیعين چې ستا اطاعت کوي او ستا تابعداري کوي قال اخرج منها مذءوما مدحورا وفرمایل الله رب العالمین چې ته وزر دې جنتنا مذءوما په دې حال کې یعنی مردودن چې ته مردود شوی الله تعالی ما شړلې مدحورا یعنی بعیدا عن الرحمت د رحمت الهی نه ډیر لری شوی ذلیل شوی او کته وای چې دا انسانان گمراه کوم نو تو او ستاغه پارټنر او ستاغه تابعدار هغه ټول د جهنم په جیل باندې ور داخل کوم لمن تبعك منهم خامخا هغه سوچ چې تابعداري کوي ستا په دغه انسانانو کې نو خامخا ډک بکم جهنم ستا ټولنا ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اوس الله تعالی آدم علیہ السلام ته خطاب وکړو چې ګوردی چې دې شیطان خو سره دشمنی شروع کړه او قسمونه وخوړل الله پاک ته نو بزان ددنه ته استاد چې کم دینو اولاد د دینه بزان بچ ساتي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الله تعالی آدم علیہ السلام ته فرمایل چې اے حضرت آدم علیہ السلام اسی غتو او بیبی استاد واړه په جنت کې الجنت یعنی فی الجنت منصوب بنزع الخافض نو دا کم جنتو نو یو قول په کدام دی ودا د دنیا جنتو جنت معنا باغ دا دنیا کې یو باغ او هغه ته دوی داخل کړیو لیکن د محققین او مفسرین وینا دا چې دا جنت هم حق جنت ته چې کم مؤمنان مسلمانان بوتا د جزاء په تور باندې او د بدلی په تور باندې داخليږي او الله رب العالمین داغي د پاره یو آرامگاه پیدا کړی دا هغه مخکنی قول والوي وی چونګه جنت ته څوک داخل شي هغه نه بیا وتل نشته او دینه خو آدم علی السلام دوباره راوته دي نمګوي جزاء ان چې ته څوک داخل شي نه بیا وتل نشته او هغه هو تصرف د سیل لپاره او یو مقرر وخت د لپاره امتحانم داخل شي فقولا من حيث شئتما بس خوراک کوي تاسو دواړه تو او بیبیستا د کم نه چې تاسو وغواړئ او منځ دی کېږي تاسو دغه ونی تا یا غنم دا یا بلد ابهم بابهم الله ورنشي تاسو دواړه دا غب انصافانو نه نو بس وسوسه واچول دي دواړو ته شیطان او وسوسه نو موږ وی محققین قول لاله چې دا نزدېکت ول ضروری نه دی د لری نم دی وسوسه چولې شي نو کته شیطان جنت نه بار او آدم علی السلام په جنت کې وو به وسوسه کم دی واچوله دلته نه هم شیطان هغه خپل زهريات هغه خورولې شي فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه واچول دي دوانو ته شیطان دې د پار لیوب دی معنا لیظهر دې د پار چې ښکارا کی دې دوانو ته هغه شی چې پټو د دوی نه من سوآتهما یعنی من عوراتهما چې هغه شرمګاهونه او هغه بدنونه د دوی وو نو دوی لاول هغه جنتی لباس زیبتانو خو هغه دانه خړل او جو بیا باغی سره د دوی نه هغه جنتی لباس داغې نه محروم پاتې شو وګوره د شیطان لومبنۍ حمله په انسانیت باندې دا چې دې به حجاب شي چې دې به حیا شي یعنی هغه پرده لری شي او چې کله پرده لری شي نو اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت بیا انسان هر سار سکی شیطان لاول په انسانیت باندې حمله دا کړی دا ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما او ویل دی شیطان وقال شیطان دا دروغ شکم دینو دا یو پروپاګاندا یې خورا کړه غیدا به نو من کړه تاسو دواړو پروردگار تاسو دغه ونینا لکن دې د پر ان تکونا ملکین چې شی به تاسو دواړه فرشتي وی اصل کې تاسو دادانه او نه خوړه نو وزای بخا دغه شیطان ویډر په زور زور باندې وجړل او چې آدم علیہ السلام ته تاسو کو چې په سبا نه جاړي ویره پتا باندې جاړم ښا ډېر خولي ځای کې خو بس افسوس دار چې وځي بدل او ګدا دانم او خړه نو بیا به همیشه لپاره پاتې شي الا ان تکونا ملکین خلق وی کنه فلان کې یره بس وی فرشتہ ده نو مطلب دا چې تاسو اخلاق او تاسو عادات او تاسو چې کوم دي هغه اخلاق شریفه هغه بداسي لکه بس فرشتي او یا یو قرات کې راغله دي په کسره د لام سره الا ان تکونا ملکین تاسو بس بادشاہان بشه بادشاہان د بادشاہي زندگی به دلته کې بس پاتې کېږي
او تکونا من الخالدین او یا بشی تاسو دواړه د همیشه پاتې کیدونکو نه پدې کې او موجوده پوزیشن خدا دې چې همیشه بنه پاتې کېږي یو پیری بدی وځي ښه وقاسمهما او قسمونه وخړل شیطان دغه دواړو ته چې په تحقیق سره تاسو لپاره خامخا د خیر خواهانو نه ما کمنه کنه منه خو بس تاسو خیر خوایم او آدم علی السلام داغو علم مبارک کې داوا چې څوک داسې بدبخت انسان یا بدبخت مخلوق به هم چرته نه چې هغه به د خدای نوم په دروغ اخلي ښه دغه هغه د تجربه چرته نه وشي دا خو لومبه موقع ده هغه به باندې یقین راغی او هغه باندې ولا باور وکړو انی لکم علی من الناصحین فدلهما بغرور دلهما معنا حتهما راکوس کړل د شیطان دغه دواړو لرا دسنا د جنت نه او د اسمان نه اعلان د اسمکه تر راکوس کړل فدلهما بغرور پدوکه سره دا دوکه ولا ورکړه اوس دا راکوزول خو شیطان نه دی کړی دا خو الله کړی دی دا ټول قدرت او اختیار شیطان څخه قدرت دی خدا چې دی ولا سبب جوړ شو نو دا نسبت ال السبب دی فدلهما بغرور مونږ وایو فلان کی چې کم دی نو وی سړی مړکو نو عقیده مسله خدا چې مړکول څوک وی الله والله یحیی و یمیت دی ولا سبب شو ذکر ته نسبت کیږي ها اسنه چې دوی دې مشرک شو ها فلان کی سړی مړکو دوی دې هو کافر شو ځکه چې د مرګ جواب نسبت چاته وکړو غیر الله ته وکړو نو بده دې کې هم نسبت چې کوم دې دراکو زولو چاته شوی دی غیر الله ته شوی دی لکه شیطان ورله سبب دی ينزع عنهما لباسهما رسل روان دي شدتنا جامع وباسلي د جنت شیطان ته وباسلي نو دا شیطان وباسلي کدا الله وباسلي دا خدای الله فیصله وا خو سبب ورله سوک شو شیطان نو نسبت ال السبب او مجاز د قران حکیم کې ډېر په کثرت سره استعمال شوی دی فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة پس هر کله چې اوسګه دې دواړو آدم علیه السلام او بیبي دغه ونی لرا چې کومه منشه و نو ښکار شو دې دواړو ته بدت معنا ظهرت ښکار شو دې دواړو ته هغه شرمګاهونه داغي یو بل اوزان هغه ټول ولیدو وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه اذكر د انسان فطرت تا ګوره د انسان فطرت کې او خمیر کې دا خبره اغل شوی دا چې دیبا حیاناک وي او دیبا پردادار وي که شیطان هر څونه مهنت کوي خو دیبا خپل بچاو کوي نو چې جامع د جنت لاړې نو حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي د جنت د ونو پانی ګوري یا د کېلې پانی دي یا د انځر پانی دي سلیخنا کی دي او یا د بلی ونی دي واغه پانی راغلی او ځان پوری تبي او مخ کې رسو ځان پاغه باندې پټي انسان لا داسې پکار دي وطفقا يخصفان عليهما او شروع شدا دواړه چې دوی تپل يخصفان یعنی يلزقان ځان پوری مغل او تپل او پټوي دغه دواړو چې کوم دې په خپل ځان باندې دا غوونو دا غپانو د جنتنا وناداهما ربهما او आवाज ورکړي دواړو ته پروردگار د دوی چې آیا نو منکړي ما تاسو لرا دغه ونینا ما تاسو ویلنو چې دا بنخوري او دې د نږدې مزه واقول لكما يعني لم اقل لكما دا انحكما نو د لم لاندې شو فانحكما باندې عطف دی آیا نو ویلی ما تاسو دواړو ته چې په تحقیق سره شیطان چې د احساس لپاره دشمن واضح دی نو فتخذوه عدوا هغه دشمن ونیسئ او تاسو خدای خبره ومنله قال ربنا نو دا خبره مخکې تیر شوی چې پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا معصوم دي دا د عقیده مسله ده او دا پاک دي اوس دا داسې چې کوم واقعات راغلي دي چې آدم علیه السلام او بیا الله تعالی وعصى آدم ربه فغوا نو الله رب العالمین اختیارمند دی او هغه مالک دی مولا دی هغه داسې ویلی شي خو ما او تا او پاغه باندې اطلاق د معصیت نه کوي چې نعوذ بالله ګناه وکړه یا ګناهګار شو مونږ وایو دې ته اجتهادي خطا او دې ته وایو غلطي او ګناه کې خامخا هر عقل مند کوي پاغه کې لازمکه او د اسمان فرق دی نو چې نور نصوص د الله په دی باندې موجود دي چې پیغمبران هغه الله تعالی نمونه را لګلي وي او لا ينال عهد الظالمين او ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب او نور آیتونه د قران پاک راغلي دي نو دا معصوم دي او دا چې کوم دي هغه پاک دي او دا چې کوم واقعات راغلي دي ته زلت وي دي ته خطا وي دي ته لغزش وي دي ته اجتهادي غلطي وي یو دي ته ګناه نه ویل کیږي
او کته چې بیا ګنا نه ول بیا ته الله تعالی دونه قار ولې شو او دونه عتاب په ولې راغې نو موږ وی حسنات الابرار سیئات المقربین. یو انسان دی اوس دا خپل بچی دی خپل زوی نو که عام خلق یو کار وکي نو هغه تغږ نه کوي خو چې دا خپل زوی یا دا خپل شاګرد دی هغه کار وکي حالانکه هغه دونه غټه غلطي نه ښه خو هغه ته ډېر قاریږي ښه ځکه کم از کم وي ته زما د کور سړی یا کم از کم ته زما شاګرد دی نو تعالی خدا سے عمل نه دی پکار نو دا هغه وړه وړه خبره خلک رانیسي او باقي پردي خلک چې دي نو هغه خلوی جرایم کوي او هغه خلوی چې کوم دنو هغه غلطي وکي باغې دومره انسان چې کوم دنو هغه افسوس نه کوي. نو حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي ته چې کله الله تعالی دغه عتاب او زورونه وکړه نو هغه دواړو سوي قال ربنا ظلمنا انفسنا نو دا بده کې دعوت شمول ته انسانیت ته چې ځان کې بداسې خوې پیدا کوي تواضع وکوي عاجزي وکوي او چې کله د غلطي وشي نو باغې باندې با فخر نه کوي بلکې باغې باندې با جړا کوي. ځکه حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي 200 کاله جړل ښه او داسې اسمان ته په ور نه کتل حیاء او بیا ته الله تعالی دا کلمات او د ربنا ظلمنا انفسنا نو بس بیا دا غیغه توبه قبول شوه او فرمایل دغه دواړو چې اے پروردگار زمونږه ظلم کړی دی مونږ په نفسونو خپل باندې او کچره ته بخششونه کې مونږ ته او رحمونه کې مونږ باندې خامخا شوب مونږ دا تاوانیانو نه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو مدد ذکر نشته او مخکې سورته بقره کې راغلی فتاب علیه الله دا غا توبه قبول کړه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اوس چې توبه قبول شوه نو مطلب دا چې د جنت نظم کې تتلل هغه ختم شو نو الله تعالی وینا هغه خوشتا ځکه الله تعالی خو حضرت انسان پیدا کړي د ځمکې لپاره و چې دیو پس مکه باندې خلافت کوي او نیابت وکړي نو فرمایل الله رب العالمین چې کوم شی تاسو اهبطو نو آدم علیه السلام او حوا بیبي او داغي چې څومره ضرورت ته چې دی باغی مشتمل دي دا غټولو ته خطاب دی کوم شی تاسو زمکه تا او په دې حال کې چې بعض استاسو په نور بعض لپاره دشمنی کوونکی ای دا الله تعالی حکمت د دې متقاضی دی چې زمکه تلاړ شي خو پس مکه کې هغه ژوندۍ هغه کې هم پریشانی ویخه تاوی ماوی او جنگونه او جګړې ستاد اولاد په منځ کې دغه د اولاد پریشانی او د اولاد تنازعات دا د والدینو لپاره د پریشانی باعث وي کنه بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر او استاذ لپاره پس مکه کې هغه زید القرار او د ټیکاو نیولو دی مکه کې به همیشه نه یو وخت لپاره وي او استاذ لپاره فائدہ تر دې یو ټیم مقرره پوری چې کوم هغه وخت د مرګ دی قال فيها تحيون وفيها تموتون او فرمایل الله رب العالمین چې په دغه مکه کې وتا سو بیا ژوند کیږي او په دې کې وتا سمري او بیا د دین وتا سراوزه پرز د قیامت باندې منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا اوس هر کلمه کې دا ذکر وشو چې آدم علیه السلام او حوا بیبي جنتی لباس نه محروم شو نزان پورې اغاونو پانی تپلی او باغی باندې ځان پټو الله رب العالمین اوس ټول اولاد آدم ته خطاب کوي چې تاسو باندې څومره نعمتونه ما درکړي دي نو یو باغی کې د کپړو نعمت هم دی د لباس نعمت هم دی دې لپاره چې تاسو باغی باندې پټئ او تاسو وجودونه باغی باندې چې کوم دنو هغه تاسو لپاره د زینت سبب هم وي او تاسو لپاره د ستر د عورت دغه باعث هم وي او په جاهلیت والو باندې الله تعالی تردید کوي د کاغي په منځونه کول طوافونه به کول او بیا به کول په بربند باندې او ای بیا را ډیره نه مناسبه خبره ده چې په دې جامو کې موږ ګناونه هم کړی دي او بیا په دې کې موږ د بیت الله طوافونه نو بیا به په بربند باندې سړو د ورځې او زنانه او د شپې الله رب العالمین داغه تردید کوي چې دام د شیطان دا ګره داغه وسوسه ده دا ټول سازش د شیطان دی ښا مقصد دا چې انسان به حجاب شي او دې په نور ګناهونو کې په بے حیايي کې په فحاشۍ کې باغې کې مبتلا شي نو الله رب العالمین انسانیت داغه محفوظ کول غواړي او د پردې او د حجاب او د کپړو داغه چې کوم دی الله رب العالمین هغه خپل نعمت ذکر کوي فرمایي یا بني آدم او ای زامنو د آدم علیه السلام په تحقیق سره را لېږل دي موږ په تاسو باندې لباسن کپړې اوس دا چې کپړې خورا لېږلي الله انسان خو د برنه چې او شی راشي
او دا خودل دغه دا سيزونه چې دي کمالوش دي او قانون سيزونه دي او بیا دا غنه کپڑے جوړیږي نو بس مکه کیږي نو یا خدا را چې انزلنا علیکم یعنی اخرجنا لكم نما تاسو لپاره را وخلی دې زمکه نه ولکه څنګه چې یو شی د بر ناراضي نو هغه د الله رب العالمین د قدرت نتیجه وي نو دا د زمکه نه چې را وخلی دا د الله تعالی د قدرت نتیجه ده یعنی څوک انسان بداسي وږي چې هغه د زمکه نه دا ټول سيزونه چې کوم الله تعالی د انسان د پاره دا غینه د کپڑے تنظیم کړي دي او دې هغه سيزونه را زرغون کی دا د انسان د بس خبره نه ده او یاد ده چې الله رب العالمین یعنی د پورته نه دا غي د پاره هغه حکم را لګل دي دا هغه طریقې او دا هغه تنظیمات او انسان ته دا هغه تعلیم دا الله تعالی ورکړي دي وعلم آدم الاسماء كلها نو واضع د لغت هم الله رب العالمین دې د ټول نمونه آدم علی السلام ته خود دي او بیا د ټول سيزونو خصوصیات او د هغه فواید هغه مت الله تعالی خود دي نو در حقیقت کی تعلیم د بل نه راغله دي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا چاغه پټي هغه شرمګاهو استاسو لرا سوآتکم یعنی عوراتکم اصل کې سوء ویل کېږي بد سیستا انما یامرکم بالسوء والفحشاء او دا عورتم دا سیس دې چې داغه کولاویدل یا د هغه چې کوم دې چاته یعنی ښکارا کېدل دا یسوء صاحبه دا سړی خپکې ښه هر سړی چې دې حیانات سړی ویني دې بدی باندې خفقېږي ځکه او الله تعالی سوءت لفظ هغه استعمال کړی دی وریشن او دا غ سبب د زینت ته تاسو لپاره ریش معنا خاص او زینت ته وګوره د جامو دوا حکمتونه الله تعالی ذکر کړل یو دا چې سړی داغه عورت په پټي نو سړی د نام نه واخلي تر د زنګون د سترګې پورې دا ټول عورت دی ما ته بیا ټول وجود په پټي خو خصوصا کله پټ نکو نو دې ګناهګار دی او کومس کې نو منځ یې لګيږي دا غي بیا خپل شرایط دی او ترتیب دی او زنانه د سر نه تر خپو پورې الا وجهها وكفيها او وقدميها چې کوم استثناګان راغلي دي نور ټول وجود دا د عورت دی نو کدا سي کپڑے یو انسان واغوستي چې دغه عورت نه پټي نو دا ګورلې سبې لباسن دا لباس نه دی ها دا سړی بربند دی یا دومره نری جامې واغوستي او یا چې باغی کې وجود ښکاری و زنانه دومره نری لپټه په سر کړه او موس کوي او وختې به کې ښکاری نو باغی کې بیا مونږ نه کیږي او یا دومره ټیټ لباس یې واغوستو پتلونونه یې واغوستل او باغی کې ټول وجود نمایان ښکاری نو دا هم در حقیقت کې لیس بلباسن دیو جنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قرب قیامت کې داسې زنانه براوزی کاسیات عاریات جامې به اغوستي او بربندي وي ښه دغه چې د مغرب او د کفارو کم تور طریقه ده او په ټي ویګانو کې او په دغه ذرا ابلاغ او میډیا باندې ګوري نو دی خو مړې به ښکاری مټي به ښکاری ټول وجود به ښکاری برقه باندې بسري او چې کوم نه مخ به ښکاری هغه دغه حجاب دا لازمي دي نو دو لباس مقصد دا دی چې هغه انسان پاغي باندې پټ شي او دویندار چې هغه د زینت باعث همي سړی سره خپل ښکاری انسان پاغي کې انسان ښکاری کدا سي خراب لباس بیا خصوصا د مانځه په وخت یو انسان اغوندي چې د په هغه جامو کې یو شریف مجلس سره شتلېغه او الله مجلس ته کې ورزي زموږ ټول فقها چې د اموز د پاکه جامې دي خو یکره دا بیا مکروه دي ځکه زینت په کې نشته د خپل انخکاری او درون په انخکاری ولباس التقوى ذلك خير وصلاوي دو قسم لباس ته یو ظاهری یو باطینی نو ظاهری لباس خدا جامې دي او باطینی لباس الله وی تقوا ده چې وسړی ځان د نافرمانی نه او د حرام نه ځان بچ کی نو الله تعالی وی ځان له تقوا یو جوړه کوي اختر را روان دی ځان له ټول جوړوي خو ځان له کې تقوا جوړې کوي ښه ولباس التقوى ذلك خير او دا د تقوا جامې چې دي نو دا ډېر بهترین دي دا دایمي سیل دي چې وسړی د الله رب العالمین دا هغه چې کوم د خوف د پزړه کې وي ذالک من آیات الله دا چې کوم بیانې کوي دا آیاتونه د الله رب العالمین دي خایي چې دې نصيحت قبول کې د دینا او اے اولاد آدم لا يفتننکم الشیطان خامخا په فتنه کې دیونه غرضی تاسو لپاره شیطان
لکه څنګه چې وخت کړی و شیطان هغه مور پلار ستاسو لره د جنت نه وګوره بیا نسبت شیطان ته وکړو حالانکه د شیطان پلار هم دا کار نشو کولی دا خو الله راوباسو آدم علیه السلام خو دی ورله سبب شو نو الله تعالی فرمایي چې څنګه ستاسو نیکو هغه یې چې کوم دی هغه ته سازش جوړ کړی و نو دغه شان ګورې دا شیطان چېرته هسې نه د تقوا د لباس نه تاسو محروم کي بظاهر خو باندې ښکلې ښکلې غټې غټې جامې اغوستي او غټ غټ چې کوم دی نو هغه لباسونه او ډېر قیمتي لباس مو اغوستي خو دننه په هغې کې چې کوم دی نو هغه حیا نشته دننه هغه کې د الله تعالی یره نشته نو بیا دا گویا کې بربند شو نو په فتنه کې دیونه غورځي تاسو لره شیطان لکه څنګه چې وخت کړی و دی شیطان هغه مور پلار ستاسو لره آدم علیه السلام او حوا بیبي لره د جنت نه ينزع عنهما لباسهما چې وکل د داغینا هغه جامو داغی لره دی لپاره چې وخی هغې ته هغه شرمګاهونو داغی لره چې هغه ورته ښکاره شي او په تعقیب سره دا شیطان سرکوزی چې دی یراکم هو وقبیله ویني دی تاسو لره دی او د ده چې کوم فوج دی وقبیله د داغه قبیله او د داغه ټول ټیم هغه تاسو ویني من حیث لا ترونهم د هغه ځای نه چې نه وینئ تاسو هغې لره تاسو دې په نظر نه راځي خطرناک دشمن په دې دی چې تاسو یې نه وینئ او دې تاسو وینئ هر ځای ته پټو پټو ځایونو ته هم تاسو به درشي او بیا ته قسمه قسمه وسوسې او قسمه قسمه چې کوم دی نو هغه خبرې ذهن کې راولي په تعقیب سره مونږ ګرځولي دي شیطانان اولیاء للذین دوستان د هغې خلقو دپاره چې هغې ایمان نه راوړي نو دا د کافرانو چې کوم دی نو د هغې دوستان دي او چې کوم سړی بیا د کافرانو عمل کوي نو د هغه سره هم شیطان دوست شي واذا فعلوا فاحشة دا اوس الله رب العالمین شکایت کی د دغه کفارو نه او گویا کې نفي د هغه شرک عملی ده دی به داسې کول چې په بربنډه باندې طوافونه او بیا په بربنډه باندې چې کوم دی نو هغه د بیت الله د هغې یعنی احترام د خپل خیال مطابق به کو او که چا ورته وي دا ولې کوئ نو دی به وي بس یاره دا د پلار او نیکه او طریقې را روانې دي زاړه روایات دي او نعوذ بالله والله امرنا بها ودا خو الله تعالی مونږ ته اډر را کړی دی نو الله تعالی وی عجیبه ده ما خو چرتم د بې حیایي اډر چاته نه دی ورکړی دا د ځان نه په الله دروغ جوړوي په هغه وخت کې چې دوی وکړي او بې حیایي لره فاحشة هو الطواف عریانا هغه فاحشه دا وه چې په بربنډه به یې طواف کو او یا به یې د بوتانو عبادت کو نو وایي دوی چې مونږ موندلي دي په دې باندې هغه پلاران او مشران خپل او الله رب العالمین اډر کړی دی مونږ ته په دې کار باندې ته ورته وفرمایه پیغمبر علیه السلام چې الله تعالی خو حکم نه کوي چاته په بې حیایي سره آیا تاسو جوړوئ په الله پاک باندې هغه څه چې نه ای عالمان تاسو په هغې باندې قل امر ربي بالقسط دغه دروغ دي الله چې کوم اډر کوي الله د انصاف اډر کړی دی او د ټولو نه غټ انصاف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د یو الله عبادت به کوئ یا د بوتانو ولې کوئ او شرک ولې کوئ تو تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې ما د خپل پروردگار حکم کړی دی په انصاف سره نو بالقسط یعنې بالتوحید ذکر ټولو نه اول د انصاف آغاز چې کېږي هغه دا ده چې یو سړی خپل خالق یو ومني او کله شرک شروع کو نو اول ظلم دله دقه ځای نه شروع کو واقیموا وجوهکم عند کل مسجد او تاسو نیخ کوئ خپل مخونه په طرف د قبلې باندې عند کل مسجد په نزد د هغه هر مانځه باندې یا عند کل مسجد په نزد د هر جومات باندې یا مسجد نه مراد جومات او یا مسجد نه مراد صلات ځکه چې مسجد محل د صلات دی نو هذا من قبیل ذکر المحل و اراده الحال چې کله مونځ کوئ نو قبلې ته مخ کوئ وادعوه مخلصین له الدین او تاسو وبلئ الله پاک لره چې په دې حال کې خالص کوونکي د هغه دپاره طاعت او تابعدارۍ لره الدین الطاعه کما بداکم تعودون لکه څنګه چې د اول نه پیدا کړي دی الله پاک تاسو لره نو واپس کېږئ به تاسو بیا الله رب العالمین ته یو ډله داسې ده چې هدایت کړی دی الله پاک هغې ته او یو ډله داسې ده چې ثابت شوی دی په هغې باندې دلالت او ګمراهي په تحقیق سره دوی نیولي د شیطانانو ډله دوستان ما سوا د الله رب العالمین نه او دوی دا ګمان کوي چې انهم مهتدون چې مونږ هدایت یافته یو ښه په برمنډه طوافونه هم کوي بت پرستي هم کوي شرک هم کوي او بس وي مونږ د هدایت چې کوم دی نو ټیکهداران یا بني آدم خذو زینتکم اے اولاد آدم ونیسئ تاسو هغه اسباب د زینت خپل لره زینتکم لباس
چې کله موس کوي طواف کوي نو الله تعالی په بربند نه مکوي بلکې جامع اغوندي بل جامع استعمالوي عند كل مسجد ونزدا غهر جمعات باندې څه مطلب یعنی چې کله تاسو بیت الله شریف ته ځئ یا بل جمعات ته ځئ نو بربند نه او یا عند كل مسجد یعنی عند كل صلاه چې کله موس کوي ذکر د محل او مراد نه حال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا او تاسو چې کوم دې خوراک کوي او اسحاق کوي دا کوم سيزونه نعمتونه چې الله درکړي دي نو د ځان نه پاغي کې چې کوم دې د حرمت خبرې مکوي او اسراف مکوي تاسو پاغي کې ریا ولا تسرفوا یعنی بالشرک چې تاسو شرک کوي دا اسراف دی او یا اسراف معنا دا د حد نه تجاوز مکوي خوراک اسحاق کوي خو د خپل ضرورت مطابق کوي گرچه خدا گفت کلو واشربو لیک همه گفتست ولا تسرفو الله کلو واشربو ویلی دی وہ ورسره ولا تسرفو هم ویلی دی چه اسراف بنا کوئی او یا وی گرچه خدا گفت کلو واشربو لیک نگفتست کلو تا گلو وی اللہ تعالی کو کلو واشربو ویلی دی خدا سینه دی ویلی چه کلو تا گلو چه دیر پوری فرقه چه بیل لطول ورد تراخت راقیت کی در دیخوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بتحقیق سر اللہ رب العالمین نخوخی حق متجاوزین خلق لرد حدنا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ تا اس باغی من بیا انکار دے چه گورا دا سیدون خطول نعمتو ندی جامی دی کپڑی دی خپول خوراکو ندی ندی کلوی دفلان کے ساروے ویدا بنخلو کلوی دا غی پای بنا استعمالو او دا دا بود بنمشو کلوی دا جامی بنا بندو او شیطان ودای بده کې ګناهونه کړی دي دا ټول حلال سيزونه دي تاسو ته وک من حرم زینت الله اخر چا دا حرام کړی دي ځان نه تحلیل او تحریم کوي تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې چا حرام کړی دی هغه زینت د الله رب العالمین چې کومه جامع د زینت لپاره الله درکړي دي او هڅه زینت چې الله تعالی را وکړي دي د خپل بندگانو لپاره والطيبات من الرزق او هغه پاکیزه رزقونه دا چا حرام کړی دي چې تاسو کله واز د بنخرو کله وخه بنخرو کله وی پای نسکو تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا چې دا طیبات او دا رنګ دا لباسونه نو دا د هغه خلقو د پاره دي چې ایمان راوړل دي په دې ژوند دنیا باندې یعنی اصل کې اصالتن دا ټول نعمتونه الله تعالی چاله پیدا کړی دي ایماندار مسلمان لا کافر چې خوري مزای د مسلمان دغه پټس کې خوري ښه کني چې کله مسلمان ختم شي پس مکه باندې الله الله ویل کې ختم شي نو بیا کافر به الله تعالی اغله نور خوراک نه ورکړي بیا ور دنیا نظام او بساط برانغاړي نو اصل کې الله تعالی چې دا څومره نعمتونه ورکړي دي نو دای بنیادی طور د مسلمان لپاره ورکړي دي او کافر به خوري دغه الله تعالی رحمان دی او خالصتا یوم القیامه یعنی خالصتا لهم او دا خالص به ایماندارو مسلمانانو پورې په ورځ د قیامت باندې بیا به دا نعمتونه صرف مسلمان استعمالي انت کافر بالکل محرومی ځکه الله رحیم دی رحم به صرف مسلمانانو باندې کوي كذلك نفسر الآيات دقرنګ بیان موږ آیاتونه د قران پاک بل یعنی بالحلال والحرام د پاره د هغه قوم چې هغه کوي په دې باندې تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لباسونه حرام ندي نه خوراکونه طیبات حرام دي حرام راشي چې هغه توخیم به حیايي مکوي شرک مکوي ظلم مکوي زیاته مکوي دا حرام شي ندي مزان حلال او حرام مکوي په تحقیق سره خبره ده بلنه چې حرام کړی دي پروردگار زمان الفواحش هغه به حیاي لرا لکه زناکاری شو لکه دا خیانت ده او د خلق نسبونه به خرابي ما ظهر منها وما بطن هغه چې کوم افکارات داغینا او هغه چې کوم پټه داغینا او الله تعالی حرام کړی دی والاسم هغه ګناه لرا نو هر ګناه او بیا خصوصا د شراب ګناه یو سړی شراب سکي دغه دا خیانت ته په زوال د عقل کې عقل به ختم شي والبغي بغیر الحق او دارنګ الله رب العالمین حرام کړی دی هغه ظلم بنا حق سره او دا خبره چې تاسو شریک کړئ د الله رب العالمین سره هغه بوتان لرا او هغه سيزون لرا چې نه درا نازل کړي الله تعالی پاغي باندې سلطان یعنی حجت یو دلیل لرا او دا خبره چې تاسو جوړ کړئ په الله رب العالمین باندې هغه خبره چې نه عالمان تاسو پاغي باندې
ولکل امت اجل او د هر یو امت لپاره او د هر یو جماعت لپاره یو نیټه ده یو تاریخ دی د هغې د مرګ ښه سابقه امتونو کې هم او د امت لپاره هم نو بس په هغه وخت کې چې کله راشي هغه نیټه د دوی د مرګ هغه وخت راشي نو لا یا د عذاب هغه وخت راشي نو لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون نه به رستو کېږي دوی د هغې نه یو ټیم چې الله کوم ټیم مقرر کړی دی هغه راغی نو بیا به د هغې نه یو ټیم یو سیکنډ هم نه رستو کېږي بدعاء الاحباء ولا بعلاج الاطباء الله وی چې کوم ټیم راغی نو په حقه ټیم به مړ کېږي بدعاء الاحباء کدا خپل خپلوان او دا دوستان دعاګانې کوي خدای عمر ډېر کړي او خدای صحت ورکړي او خدای سمې کړي او خدای دا رشتہ دار مې جوړ کړي او دا استاد مې جوړ کړي او دا الله تعالی بس حقه ټیم دی ولا بعلاج الاطباء او یا که ډاکټرانو لراولي او دې نه امریکې ته موسیقه ولا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون او نه به وړاندې کېږي دا مرګ دا خپل ټیم نه یعنی بدعاء الاعداء په خیرو د دشمنانو سره که څوک یو بل ته وایي وي زه خدای دې ځواني مرګ کا او زه خدای دې مړ کا او خدای دې مردار کا نو دې خو څوک مړ کېږي نه نیټه نه مخکې کېږي نه وروستو کېږي خو دلته یو سوال دی و اذا جاء اجلهم چې کله نیټه راغله نو دا خو ټیک شو لا یستاخرون ساعة بیا وروستو کېږي نه خو چې کله نیټه راغله نو لا یستقدمون بیا مخکې کېږي نه نو د مخکې کېدو خو باقي کې سوال نشته ځکه چې هغه نیټه راغله د وروستو کېدو خو احتمال نو الله وایي نه وروستو کېږي او د مخکې کېدو خو احتمال نشته ځکه چې اوس خو راغلې ده نو ځینې حضرات مفسرین ولا یستقدمون اذا لم یجئ مخکې کېږي نه چې کله نیټه را نشي نیټه د یو سړي نه ده راغلې لکه زما اوس تا نیټه لا نه ده راغلې نو دا اوس نه مخکې کېږي چې ګینې یاره څوک ورته خیرېږي چې زه خدای دې مړ کړه نو ګینې یو ورځ مخکې مړ شه یا یو میاشت مخکې مړ شه داسې نه کېږي نو ولا یستقدمون او یا دا چې دا محاوره ده خلک وي څه خبرې هلکه څه مخکې وروستو پکې شته که نو مقصد خو دواړه نه وي مقصد یو وي د دوکاندار ته لاړ شي هلکه دا شی په څو هغه یې په 100 روپۍ وي څه کمې بیشی نو دې د بیشي خبره خو نه کوي چې ګینې ماله لس د پاسه راکړه دی خو د کمي خبره کوي چې ګینې په 90 باندې میلاو شي که نه خو چې تپوس کوي نو څنګه وي وي څه کمې بیشی پکې شته نو هغه ورته وي نه بس نشته پکې هم دقه ایک بات کی دکان نو دا هم داسې دا محاوره ده چې نه مخکې کېږي او نه وروستو کېږي لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم اے اولاد آدم انسانیت تا اللہ تعالی بار بار مخاطب کی اور قرآن حکیم انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہے اما یاتینکم رسل منکم خامخا کہ چل راشی تاسو هغه رسولان پتا سو کې چاغي بیانې پتا سو باندې آیتونه د کتاب زما پس هر هغه سو اتقا یعنی اتقى الشرک چې ځان بچ کو د شرک او د کفر نه واصلح یعنی عمله نو نبیر بدوی باندې او نبدوی غم جنوي او هغه کسان دغه ترغیب شو دا اوس ترهیب دی او هغه کسان چې هغه تکذیب کړل د آیاتونو زمون باندې او هغه لوی کړل د زمون د آیاتونو نه واستكبروا عنها فلم يؤمنوا بها ایمان به نه دراوړي نو دا کسان خاوندان د اور د جهنم دی او دوی باغی کې همیشه لپاره وي پس څوک دی ډیر ظالم د هغه چانه چې هغه جوړ کی په الله رب العالمین باندې دروغ لرا او یاد دروغ دن کې آیاتونو د الله پاک لرا اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب نو دغه کسان چې دي رسیږي بدوی د هغه برخه من الكتاب دغه کتاب یعنی دغه مقرر حکم د الله رب العالمین نه چې دله څومره زندگی څومره عمر څومره یعنی نعمتونه الله لیکلي دي هغه به اخري خو اخر الله ته بیا پیش کیږي نو چې کله الله ته پیش کیږي نو حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې کله راشي دوی ته هغه را لېږل شي فرشتي زمونږه ملک الموت او داغه اعوان هغه تراشي او وفات کوي دوی لرا یعنی قبض کوي ارواح د دوی لرا نو وای بلا فرشتي دغه خلق ته اينما كنتم تدعون من دون الله چې چرته کې دي هغه معبودان چې تاسو په بلل ما سوا د الله رب العالمین نه نو دغه وخت به دوی ملزم شيخه دا کافران چې اوسه پوری ډیر لوی لوی داوی به کولې او دغه وخت کې چې کله یعنی مرګ وخت راغی
او الله ته پیش کیږي نو قالوا ضلوا عنا وای ودا کافرانو او مشرکان ضلوا معنا غابوا چې ورک شول هغه زمونږه هغه معبودان باطله وسړو پته نه لګي چې په کومه لار لاړل په نظر نه راځي ښا او دی به گواهیو کې باغ